أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. سورة ابراہیم آغا شروع باغی کی پنزم باب ذکر کی دو او باغی کی تفصیلا واقعات ابراہیم علیہ السلام په دلیل نقلی سره ذکر کی دا. وس پدی آیت کے اللہ پاک فرمائی رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے رب زما یقینا ما بات کړی دی من ذریتی بعض اولاد د خپلنا بواد غیر ذی زرع پکندا چاغا بی فصل او شاړه دا عند بیتک المحرم پخواستا د کور هغه عزتمن کې. پدې کې واقعات ابراهیم علیه السلام ته اشاره ده چې ابراهیم علیه السلام خپل بیبي او خپل بچی اسماعیل علیه السلام هغه د شام نه راوستو او په مکه مکرمه کې د بیت الله خواته پرېښودل او هغه ته روان شو. نو بیبي ورته آواز کوي چې تا موږ چاته پرېښودو او څلور زره ورته آواز وکړو. څلورم پې ورته ووي ای د الله حکم دی. ابراهیم علیه السلام جواب ورکو او وی بس الله جل شانه و موږ ضایع کوي نه. او دغلته کې دا بیبي هاجره هغه اوسېده او د ځان سره لږ خوراک دا اخیستی و او خوراک ختم شو او د اوبو ضرورت راغی اوبه نه وې. هاجره بیبي کله صفا ته ځي او کله مروه ته ځي خو اوبه هغه نه میلاویږي. ابراهیم اسماعیل علیه السلام خپل لجې ټکولې د هغې سره الله پاک اوبه ښکاره کړې او دا بیبي راغله او د هغې نه یې کاڼې چاپېره کړل. نبي علیه السلام فرمایي الله دې په دې باندې رحم وکړي که دې دې دا دایره او کاڼې نه وې چاپېره کړي نن به دا په ټول عرب کې دا اوبه خورې شوي. او علما ذکر کوي چې کوم ځای دا کارغان دا څیزونه وي نو هلته د اوبو اوبه او چې کوم ځای کې ځناور انسان نو هلته دغه ځناور دا څیزونه وي. بیا څه موده تېره شوه اسماعیل علیه السلام وروسته راغی. ابراهیم علیه السلام واده یې شوی و د اسماعیل علیه السلام او مور یې وفات شوې وه. چې کور ته راغی دروازه یې وټکوله بیبي ته ویې څه حل دی. هغه یې بس شتی نه خو دغه کار له ځي او بیا چې راشي جو به هېڅ ګزاره م نه کېږي. خو ابراهیم علیه السلام ورته دا خبره وکړه وی چې کله دې خاوند راشي ته ورته دا ووایه چې چوکاټ تی بدل کا. ابراهیم علیه السلام لاړ. اسماعیل علیه السلام راغی چې کله دا خبره واورېد هغه خپلې ښځې له طلاق ورکړو وی ته ځه. بیا څه موده پس ابراهیم علیه السلام بیا راغی کور کې تپوس وکړو څه حل دی. بس هغې د شکریا خبرې وکړې چې هر څه پوره دی او بس برابر دی. بیا ورته دا سوال جواب پرېښودل وی چې کله د خاوند راشي نو ته ورته ووایه چې بس دا خپل درشل هغه ساته او خیال ساته. بس اسماعیل علیه السلام راغی کور تپوس یې وکړو داسې هغه وی مخکې داسې وه چې زما بیبي وه هغې د ناشکري الفاظ دا ووي زما پلار و هغه وی چې دې له طلاق ورکه او دا بله دې شکر وباسو هغه وی چې بس دا صحیح ده او د دې سره خپل ژوند دا تېروه. نو اوس که زنانه تپوس وکړو نو چوکاټ څه ته وایي د دې مراد هر څیز هغه سوچ او فکري. موسی علیه السلام باره کې راځي وی دی روانو په لاره باندې یو کس هغه موجود و هغه سره ډېر لښکر و بیزي هر څه سره وي کنډکونه ورسره و. وی ای موسی ته د الله راز لذي ته لاړ شه او الله ته ووایه چې زما دا بیزي دا به څنګه کمیږي. بل په شګو کې ناست و به خپل بدن په شګو باندې پټ کړی. موسی علیه السلام ته د الله راز لذي چې الله به ماله دا مال څنګه راکړي چې زه به د خپل بدن دا پټ کړمه. هغه چې کله لاړ واپس شو موسی علیه السلام دا چا چې د ځان نه شګې تاو کړی وي ده ته وي ته شکر وباسه. وي زه په دې حال کې هم شکر وباسم چې زما جامې نشته او زه بیا شکر وباسم په شګو مې ځان پټ کړی دی. نو الله جل شانه د هغه په دې الفاظو سره د هغه نه هغه شګه لرې کړه او ټول بدن یې څه شو هغه ښکاره شو.
او دا بل چې کوم د دوی ته ناشکری شروع کستا د مال کې به کمی راشي هغه وی الله مال دومره ډیر لوی مال لا کړی دی زه یو ذره برابر هم د الله پاک ناشکری نه کوم نو بس چې ته ناشکری نه کې ستا مال کې به زیاتې راځي او کمی به نه راځي ربنا لیقیموا الصلاة ای رب زمنګا د پاره دی چې پابندي وکړو یا جاری کو منز فجعل افئدة من الناس پس وګرځوي زړونه د بعض خلکو افئدة من الناس چې مایل شي تهوی الیهم د دوی طرف ته نو بلې کې دوه خبرې ذکر کړي یو خو ابراهیم علیه السلام دعا وکړه الله پاک د بعض خلکو زړونه مایل کړي کله ټولو خلکو زړونه مایل شول بیت الله شریف ده هندوان او سیکان او دا عیسایان دا ټول به را روان ول نو اوس پکې ځای نشته نو چې بیا دا دومره خلک را روان ول بیت الله شریف ته نو بیا به کم ځای و نو په دې افئدة من الناس په دې من کې دغه پیدا ده چې ابراهیم علیه السلام سوي د بعض خلکو دې ته میلان وکي د بعض خلکو دې د محبت پیدا کی په بعض خلکو کې د دې شوق پیدا کی نو بعض خلک مؤمنان دا ټولځي اول ته طوافونه او دا کوي او خپل مالدار هر څه لګي کدا مين نه راوړي بیا به ټول خلک عیسایان او هندوان او دا ټول بران نو بیا بالته زینو نو په دې مين کې دا پیدا و چې دا مسلمانان الله پاک خپل کور ته بوزي الته به حج عمره کی الله دې ټول مسلمانانو وکي ورزقهم او روزي ورکړي دوی لره من الثمرات د قسم غلونه لعلهم يشكرون د پاره دي چې تاسو شکر وکړئ نو په دې کې دوه خبرې دي یو دا چې ابراهيم عليه السلام دعا کړې ده وی الله دې له په دې کې می دای نه چې په دې کې فصل پیدا کی که فصل ویلې نو بیا ټول خلک چرته تلو ال توتل وی چې ال د زمیدار کوم ال د هر بوټه راخي جو هر کار کیږي وینا الله دې له قسم میوي ورګه نو چې کم ځای کم میوي بس الله پاک ال تاغرسي نو باز خلک وای چې الګ ال د خم دا باغونه دا کیږي نو با علما ذکر کوي چې دا خو پر اجازهونو کې د نور ملکون نه خاور راوړي او بیا ال تواچه دا غین دا بسونه دا سکیږي هغه پیدا کیږي ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن اے رب زمنګ یقینا ته پويږي باغسا چې منګ پر چپټوي او باغسا چخکارا کو چې کم منګ پټاو او کم چخکارا کو نو په دې ټولو باندې ته سګي پويږي د پټ نه مراد دادی چې کله ابراهيم عليه السلام خپل بیبي او خپل بچي پرې خو دو نو د دې ابراهيم عليه السلام پزله کې خو یو غم وو کنه چرته په خوشي بیابان کې خپل بچي پرې خودل خپل بیبي پرې خودل نو د زړه کې خو غم درد دی کنه نو ابراهيم عليه السلام د دینه مراد چې الله پاکه ته په پټو باندې هم عالمي چې زما برلګي دغه د ابراهيم عليه السلام دغه د بیبي او د بچي سو هغه درد او وما نعلن او هغه څه ښکارا کوي بلکې ښکارا خبره اوسوي دغه وی چې دی بیبي ته تاسو کو تمنګ دلته چاته پرې دی او دلته خو هیڅ نشتا ودا د الله پاک حکم دی بس وی چې الله حکم دی الله پاک په منګه نه ځای کوي وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا بالسماء او نه پټي په الله تعالی باندې هیڅ چیز پزماکا او نه پاسمان کې اے چې دا پټي خبره هر چیز الله پاک هغه پويږي او باغه اوري نو د دین مراد یا دا قول د الله دی یا دا قول د ابراهيم عليه السلام دی نبی عليه السلام ویلو چې زه زیره د عیسی عليه السلام يم او خوب د مور یم او دعا د ابراهيم عليه السلام یم الله وما يخفى على الله من شيء او نپټي په الله تعالی باندې چیز فی الارض ولا فی السماء بزمګه کې او نه باسمان کې یعنی ټول سيزونه چې د الله پاک ته داغي علم دی او باغی باندې سره علیم دی وس دعا کوي الحمدلله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق ټول صفاتونه د اولوہیت خاص الله تعالی دی الله هغه ذات ته چرای کو ماتا راو بو خو ماتا على الكبر په بوډاوال کې په هغه کمزوري په حالت کې اسماعیل علیه السلام او اسحاق علیه السلام اے الله هغه ذات ته چې مونږ ته راکو اولاد او دا ابراهيم علیه السلام دعا غوښتي وا
چې ابراهیم علیه السلام دعا غوښتې وه او الله جل شانه ول څوک ورکو اسماعیل علیه السلام او په دې وخت کې علما ذکر کوي چې د ابراهیم علیه السلام عمر لسکم سل کال عمر و چې الله پاک ول اسماعیل علیه السلام اولاد ورکو او چې کله ول اسحاق علیه السلام ورکو نو په دغه وخت کې د ابراهیم علیه السلام عمر هغه 112 سالو 112 کال عمر د ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام ول الله پاک د هغه بیبي نه ورکو یو خو هغه د پیغمبر بیبي وا او بل هغه د پیغمبر مور وا او بل دا و چې دا د بادشاه لور وا نو څومره لوی مقام والا بیبي وا چې هم د پیغمبر مور ده هم د پیغمبر بیبي ده هم د بادشاه لور ده او الله پاک ول بیا پس اسحاق علیه او اسماعیل علیه السلام چې دا د هاجری بیبي نه او اسحاق علیه السلام چې دا د ساره رضی الله تعالی عنها ده بعض خلک دلته دا یو خبره مخکې بریاتونو کې بلې خوده شي وه چې خپل بچی او ښځه په بیابان کې پرېږدي ولې وایي زه د ابراهیم علیه السلام ته هغه ته خو الله پاک حکم کړی نو تا د چا حکم کړی دی په تا د کوم ځای نه وحي راله چې ته خپله ښځه او دا پرېږدي په بیابان کې وایي نه ابراهیم علیه السلام داسې نه وکړي نو ابراهیم علیه السلام ته وحي راغلو تا ته خو وحي نه ده راغلی چې ته خپله ښځه او بچی په بیابان کې پرېږدي نه الله پاک ته اسباب مهیا کې او هغه د خدای الله حکم نو تا د چا حکم دی نو دا خبره سره دا غلطه ده بلکې تب اسباب دا استعمالی خپل بیبي د هغې به حفاظت کې دا ځای به یې نه پرېږدي په دغه سوچ به نه کوي چې ابراهیم علیه السلام داسې کړي جزیم ګومه نو ابراهیم علیه السلام ته وحي شو و الله ورته وي دا خپل بیبي او د خپل بچی هلته پرېږده د دې وجې نه ابراهیم علیه السلام د خپله بیبي او خپل دغه کور والی هلته پرېښودي وه ان ربي لسمیع الدعا یقینا رب زما خامخا قبلونکی دی دعا یعنی اوریدونکی دی دعا رب اجعل لي مقیم الصلاة ومن ذریتی نو دای خاص دعا ده ای رب زما وګرځئ ما پابندي کوونکی د مانځه اولاد زما نو چې دعا کوې نو ځان ته به یوازې نه کوې بلکې ټولو خلکو ته به کوې حدیث کې راځي یو صحابي راغی نبی علیه السلام ته د الله رسول الله صد کې دعا وکړو وی ما ته وکړو ځان ته بل هېڅ چاته مه کوه نبی علیه السلام ورته وفرمیل وی زه دېس دعا زه نه کوم وی زه چې دعا کوم زه د ټول امت دپاره کوم نو باید سړی چې لاس صد کې زیب په ځان کې پرېږدي صرف ځان یادې ځان به نه یادې بلکې ځان به هم یادې خپل اولاد به هم یادې ځکه چې دا ټول یادې الله پاک به تعالی په دې باندې لوی مقام درکوي په لاندې آیات کې د هغې تفصیل کومه رب اجعل لي مقیم الصلاة ومن ذریتي ای رب زما وګرځئ ما پابندي کوونکی د مانځه ومن ذریتي اولاد زما ربنا وتقبل دعا ای رب زما قبول کړي دعا زما رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ای رب زما وبخې ما او مور زما او ټول مؤمنان یوم یقوم الحساب په کوم ورځ چې حساب شروع کیږي حساب دای عامه دعا وه نو په دې کې درې خبرې دي یو دا چې ابراهیم علیه السلام دعا کړې ده د خپل مور پلار دپاره نو علما وایي چې دا صرف په دې کې اشاره مور ته ده ځکه پلار خو د غیر دین و نو د هغه دپاره دعا نشته یا دویمه خبر پکې دا ده چې د دعا کړې ده په دغه وخت کې لا حکم نو راغلی د منی چې آیا د خپل مشرک پلار دپاره دعا نشته نو ځکه یې دعا کوله یا دریم دا چې د خپل پلار سره د لوس کړو زه به ستا دپاره دعا غواړم یا په هغې کې دغې ته اشاره ده یا څلورمه خبره دا ده چې ابراهیم علیه السلام دعا کړې ده نو په دې کې دعا کې مور پلار ته اشاره څوک دی تفسیر مدارک ذکر کوي چې په دې کې آدم علیه السلام او حوا بیبي ته اشاره ده او څلورمه خبره دا ده چې کله دعا کړې وه نو په دې کې دې ته اشاره ده چې الله جل شانه د خپل خلیل ابراهیم علیه السلام دعا چرته نه رد کوي او دا چې د خپل مور پلار دپاره او بیا له ټولو مسلمانانو دپاره دعا نو دا له ټولو مسلمانانو دپاره الله پاک څه کړې ده دعا قبوله کړې ده نو په دې کې ټول مسلمانان څه شو دا داخل شو دا رشد القرآن دا واقعه ذکر کړې ده او څلورمه خبره یو عالم دی هغه ذکر کړی دی په فضایل د رمضان کې وی چې کم سړی 20 ځله په ورځ کې د ټولو مسلمانانو دپاره دعا غواړي الله پاک به دې انسان د 3 انعام ورکوي یو به الله جل شانه د دې انسان دعا چرته نه رد کوي د دې انسان دعا به څه کېږي همیشه به قبلیږي او دویم دې انسان ته به الله پاک ایمان نصیب کوي نو په دنیا کې وګورو ټول زمونږ ټول سوچ فکر دا دی د هر مسلمان چې الله پاک موږ ته ایمان نصیب کړي
او د ایمان سره د دنیا نه لاړ شو نو په دې کې چې سړی کم کس وایي د ورځې 20 پیرې دعا کوي الله پاک به دې انسان ته هغه ایمان نصیب کوي او درېیمې دا ذکر کړی دي چې کم سړی دعا کوي الله پاک به دې انسان په روزۍ کې برکت اچوي د دې روزي به چېرته بې برکتي به پکې نه راځي. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار.